أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو په خپلو کورونو چار دیوارو کې ناستو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سورة البقره 103 آیتونه مبارکه د هغې لفظي ترجمه او د هغې تفسیر د مخکې آیتونو مبارکو کې بیان کړی. نننی زمونږ درس دی د سورة البقرې د 104 نمبر آیت مبارکه نه 105 نمبر آیت مبارکه پورې. د دې آیتونو مبارکه او زاول لفظي ترجمه کوم او د هغې نه بعد به انشاءالله د دې تفسیر طرف ته راځو. نو لفظي ترجمې ته تاسو متوجه شئ. یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، اے هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی، لا تقولو تاسو موایې راعنا، لفظ د راعنا، تاسو راعنا لفظ موایې، وقولو او وایې تاسو انظرنا، د انظرنا لفظ وایې، انظرنا معنا موږ ته وګوره، واسمعو او واورئ یعنی خبره قبوله کوي، وللکافرین او د کافرانو دپاره عذاب علیم، عذاب دی دردناک. ما یود الذین کفرو، نه خوښوي کافران، نه خوښوي هغه کسان چې کفر یې کړی دی، من اهل الکتاب د اهل کتابونه، وللمشرکین او نه د مشرکانو نه، ان ینزل علیکم، ان دا خبره ینزل چې نازل کړی شي علیکم په تاسو باندې من خیر څه څیزه، څه خیر چې په تاسو باندې څه خیر نازل کړی شي من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه. والله یختص برحمته من یشاء، او الله رب العالمین خاص کوي په خپل رحمت باندې، الله رب العالمین خاص کوي په خپل رحمت سره هغه څوک چې الله رب العالمین یې وغواړي. والله الله رب العالمین ذو الفضل العظیم، خاوند لوی فضل له، خاوند لوی مهربانی دی. دا خو د دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه. د دې آیتونو مبارکه او نه مخکې الله رب العالمین د دې یهودو د 9 شبهاتو اعتراضاتو جوابونه، اعتراضات هم ذکر کوي او د هغې جوابونه هم کوي. په هغې کې د هغوی اولنی اعتراض هغه دا مخکې بیان شو چې جبریل علیه السلام هغې یاداو چې دا زمونږ دشمن دی او تا له دی وحی راوړي، نو ځکه موږ په تا باندې ایمان نه راوړو. نو د هغې جواب خو الله رب العالمین وکړو چې من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن الله عدو للکافرین، چې څوک د ملائکو سره دشمنی کوي نو دا د الله هم دشمن. دویم اعتراض د هغې ذکر شو او هغه داو چې سلیمان علیه السلام به وی جادو کاو. نو پیغمبر علیه السلام دا سوال داو چې ته جادو ته کفر وی، چې څوک هم جادو کوي نو دی کافر شو. نو جادو چې سلیمان علیه السلام کړی، نو الله رب العالمین د هغې جواب هم وکړو چې واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان،
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نو بیا دوی بل اعتراض دا کاو چې ګور هغه دوه فرشتې په بابل ښار کې هاروت او ماروت هغوی هم جادو کاو ته ورته کفر وی. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نو دغه دواړو اعتراضونو جوابونه ملته وشو. د دې خلکو نور قبایح دي هغه هم ورسره ځای په ځای باندې بیانیږي. نو دلته الله رب العالمین د دوی یو بل بد صفت ذکر کوي چې دا ډېر بد صفت او ډېر خراب. هغه دا دی چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې ادبي کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ادنا بې ادبي انسان کفر ته رسوي. کفر ته دا انسان په دې باندې کافر شي. نو د آیت مبارکه عنوان به داسې شي چې اساءة الادب مع رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا یهودیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د هغه بې ادبي کوي، بد رد ورته وایي، بد نسبتونه ورته کوي، د قمقلتوب نسبتونه ورته کوي. نو الله رب العالمین په دې آیت مبارکه کې دې نه منع کړل. نو دا یهود داسې خلک دی. په دې آیت مبارکه کې د دوی د یو شبهې جواب ذکر کیږي چې د هغې تفصیل وروستو راځي او وروستو بیا الله رب العالمین د اهلي کتابو حسد هم ذکر کوي چې دوی ستاسو دپاره خیر نه غواړي، ځکه د داسې آیتونو په نازلېدو باندې دوی خفګان کوي. او بیا وروستو به د نسخ مسله بیان کي، ما ننسخ من آیتن. دغه هم د هغې د یو شبهې جواب دی چې دا څنګه پیغمبر دی، نن یوه خبره کوي او سبا له بله کوي. نو دا د الله پیغمبر نشي کیدی، خپله خبره کوي متردد دی او شکي دی. او دا خبره به دوی د دې دپاره کوله چې زمونږ دین چې دی نو دا منسوخ نه منسوخ کیږي، نسخه نشي راتلی. اوس د نسخ خپلې ډېرې زیاتې فایدې دي، خو بهرحاله به وروستو راشي بیا په خپل ځای کې به هغه بیانو. او نسخه چې ده نو دا په ادیانو کې شته دی. بیا وروستو یو بل اعتراض به دوی کوي چې په اینما تولو فثم وجه الله. نو الله رب العالمین بیا جواب وکړي چې ټول طرفونه دا د الله دي. بیا د ابراهیم علیه السلام واقعات به راوړي، په دې کې دې ته اشاره ده چې بیت الله د ابراهیم علیه السلام قبله وه. نو که الله رب العالمین د خپل نبی دې طرف ته راواړو نو په دې کې خو داسې څه خاصه خبره نشته، بهرحاله به خپل ځای کې راشي. خو په دې آیت مبارکه کې د راعنا لفظ ویلو نه منع ده، او دا ځکه چې دوی به په دې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې ادبي کوله. نو مخکې آیتونو کې د یهودیانو جادو سحر ذکر شو چې د الله کتاب یې پرېښی دی او جادو یې اغستی دی. نو اوس دا خبره کوي چې دوی دا سحر او جادو اغستل لاسه کوي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خندا کوي. مخکې دوی یو شبهه او اعتراض په باره د جادو کې، اوس د دې شبهه ده په باره د لفظ د راعنا کې، او هغه دا دی چې ګوره تاسو په خپله باندې راعنا لفظ وایئ نو موږ ته ولې منع کوئ. خو په دې صورت مبارکه کې، په دې آیت مبارکه کې دلته د یهودیانو د خباثت او د اسلام او مسلمانانو سره دشمنی بیانیږي. شان نزول د دې آیت مبارکه دا واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله په یو مجلس کې بیان کاو او د دین تعلیم بیا ورکاو، نو داسې بیا کله یو طرف ته وکتل او کله بیا بل طرف ته وکتل، نو چې کله بیا مخ واړه نو بعضې ملګري به په یو خبره پوه نه شو. او هغه ټایم کې خو دا سپیکرې نه وي، اوس خو سپیکرې دي او اوس خو ډېر هر څه دي. نو چې په هغې کې یو کس تقریر کوي او په سوونو خلک ورته مخامخ ناسي، په سوونو باندې خلک، بلکې زه ویم زرګونه، او دا د ریډیو دا درس خو بیا د لکونو نه خبره بره ده. که په یو ټایم باندې کروڑونه خلک وایي چې موږ یې اورو نو دا اورېدی شي، بلکې بیا د دې نه مزید که دوی په لایو باندې ګوري په سکرین باندې نو تصویر هم ورسره کتی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به داسې بل طرف ته مخ واړاو نو بعضې ملګري به داسې وو چې هغه پوه نه شو، خبره به صحیح وانه اورېده. نو دوباره به یې تپوس کاو او څه به یې ویل، وایي راعنا،
راعنا معنی دا و چې لږ زمونږ خیال هم وساته یو دوباره راته دا خبره وکئ. نو په دې مجلسونو کې به یهودیان هم ناسو، دا سازشیان او دا بیکاره خلک به پکې و. نو دا لفظ چې دوی کله واورېدو نو هغه باطیني خباست چې کوم د زړه هغه خرابي هغې بیا په حرکت کې راله او د موقع نه پیدا اغسته. نو دوی به په دې لفظ سره خپله ژبه داسې کاږه کړه او د دې لفظ راعنا نه به راعینا غونته کې جوړ کړو. نو د راعینا څه معنی ده؟ ای زمونږ شپونکیه. او قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي سوره نساء کې به راشي 46 نمبر آیت مبارکه کې وراعنا لیا بألسنتهم وطعنا فی الدین. او دوی د راعنا د الټکې چې وی الله رب العالمین فرمایي نو دوی په دې باندې د خپلې ژبې داسې تاو کړي، دا ژبې پیسې کوي کې نو راعینا ته جوړ شي. اوس دا ده چې راعي په عربۍ ژبه کې شپونکي ته ویلی کېږي. نو مقصد د دوی دا چې ستا کار د ګړو بیزو تربیت سره دی، ته خو شپونکی ګډبی، نو ته خپل ګړي او بیزې سره وستا د انسانانو سره څه کار دی. او په عبرانۍ ژبه کې بیا راعي چې دی نو دا احمق او قمقل ته ویلی کېږي او دوی به دا غټ جاهل ته وی. نو په دې باندې به دوی په دې ټکي باندې به دوی په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خنداګانې کولې، مسخرې به یې کولې. او د ابن عباس رضی الله عنه یو روایت دی چې علامه قرطبي رحمه الله نقل کړی دی. وی دوی به ویل چې اوسه پورې به موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې په شیشه بدرد ویل، کنزل بم کول او اوس ورته په ښکاره باندې وایو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو سره خو د غیب و علم نو چې دوی د زړه نه خبر شوي وي او د دوی د پټو خبرو نه. خو په دې کې یو صحابي دی سعد بن معاذ رضی الله عنه او دا په مدینه کې سردار دی، هغه دوی په دې ژبه باندې پوهېدو. نو په دې خبره باندې پوه شو چې دا خلک خو ورانې کوي، دا لفظ د وراني دپاره وایي او بیا وروستو خنداګانې کوي، یو بل ته اشارې کوي. نو دوی ته وویل که آینده کې مې ستاسو نه دا کلمه واورېده ویل سټونه درله په توره باندې وامه او سرونه درنه کټ کوم. او دوی د مخکې هم د یهودو سره دشمنۍ شوې وې نو سترګې ترې نه سوځېده او دا خو ډېر غیرتي خلک و، د انصارو د اوس او د خزرج قبیلې خلک دي. الله رب العالمین ډېر زیات غیرت په دې کې خپل هم ډېر او بیا چې اسلام قبول کو هغه هم پکې راغی. نو انشاءالله دا سیرت چې بیانېږي او دا ترجمه زموږ جاري نو دوی د غیرت دا قیسې به ځای په ځای باندې انشاءالله تاسو اورئ. نو دوی ورته څه ویل تاسو چې وایي. نو الله رب العالمین دا آیتونه مبارکه نازل کړل چې تاسو هم دا لفظ مه استعمالوئ بلکې د راعنا په ځای باندې انظرنا لفظ استعمالوئ چې د دواړو معنا یوه ده او د یهودو ته به د بېادبۍ موقع هم میلاو نشي او غلطه پیاده به هم ترې وانخلي او ستاسو به د یهودو سره مشابهت هم رانشي. نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر احترام دا ذکر شو او د دې یهودو همیشه د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم بېادبي او د ایمان والاو سره بدنیتي او د دوی د عادت را روان دی، دا د مخکې نه پخوانه. حدیث کې راغلی بخاري او مسلم دا حدیث ذکر کړی دی چې کله به دوی د مسلمانانو سره میلاوېدل نو د السلام علیکم په ځای به دوی ویل السلام علیکم السلام علیکم، معنی دا و چې په تا باندې د مرګ راشي. اوس دلته دا لفظ راغی چې الله رب العالمین فرمایي ای مؤمنانو لا تقولوا راعنا، تاسو د راعنا دا ټکی مه وایئ، وقولوا انظرنا او تاسو د انظرنا دا لفظ وایئ او د اول نه ځان پویوئ، واسمعو او په خبره قبلوئ او ځان پویوئ چې بیا به کې سوال ته حاجت هم نه راځي. نو راعنا چې دی نو اول خو په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې ویا خدا د رعایتن نه دی په معنا د لحاظ ساتلو سره، یعنی زمونږ لږ لحاظ وساته او دا د صحابه کرامو مقصد هم او د یهودو مقصد پکې دا و چې ته زمونږ لحاظ وساته او زمونږ د مصیبتونو تکلیفونو نه نګهبان او ساتنه کوونکی شه او دا صفت خو الله رب العالمین پسې خاص دی او دی رسول الله صلی الله علیه وسلم له ثابتول نو دا خو شرک دی او دی یهودو به د شرک دا کلمه په صحابه کرامو کې خورول غوښتل. دا وایي د دې دپاره چې داسې پټ غونته کې شرک خفي پکې راشي، پټ غونته کې شرک په دوی کې هم راشي. نو د راعنا معنا څه ده؟
رعایتن لحاظ کول، یعنی زمونږ لحاظ وساته. او د یهودو مقصد پکې داو چې زمونږ نه مصیبتونه او تکلیفونه او پریشانۍ لرې کا، نو دا یې پکې داسې شرکي غونته کې سوچ کړی. دویم راعنا د رعونتن نه دی په معنا د حمقن او قمقلتیا سره، نو راعن به قمقل ته وی، او دا آخره کې چې پکې کم دا آواز به اوچتاو راعنا، نو راعن قمقل ته وی، خو دا آواز چې به پکې اوچتاو دا به پکې د الیف د سیوا کولو دپاره، الیف بیا پکې آخره کې سیوا کو، نو په دې بیا آواز اوچت کو، او دا د هغوی په ژبه کې قمقل لپاره دا لفظ استعمالېدو. دریم نمبر دا دی چې د دوی په لغت کې راعنا په معنا دا وه چې اسمع لا سمعته، ته غوږ کېږده خو ته دې خبره وانه اورې، اسمع غوږ کېږده خو لا سمعته وا دې نه اورې. نو دې کې داسې خیرې غونته کې به دوی کولې، د دوی پکې اراده د خیرو وه. او څلورم په راعنا کې دا دی چې رعایتن او مراعاتن ماخوذ دی، او دا به بیا شي باب مفاعله چې دواړو طرفینو نه پکې صدور غواړي، او مقصد بیا دا و چې موږ ستا رعایت او لحاظ ساتو، نو ته زمونږ لحاظ او رعایت ساته. نو په دې لفظ باندې به په دې لفظ سره بیا د دې مقصد سو، د دې یهودو مقصد دا چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپل احسانات او غضباتنه غونته کې پې کوله، او دایم ورسره ځان یې ورسره داسې برابراو شان دا یې غټه بېادبي وه. تاسو به د الله د پیغمبر سره څه احسانات کړي، عقیده یې دله برابر کړه، د جهنم نه بچ کوي. خو بهرحال دا یهودو نو د یهودیانو کار هم دقه و، د دوی بل کار سو. بهرحال په دې کې یو نهی راله د لفظ د راعنا نه، چې راعنا لفظ د دې نه به تاسو بند شئ، دا به نه وایي. دویم نمبر النهی عن اساءة الادب مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیادبۍ کولو نه پکې منع بیان شوې ده. او دریم نمبر النهی عن الالفاظ الموهومة والمشتبهة، په دې کې منع راغلی د هغه الفاظونه چې هغه موهمي، او په هغې کې د نورو معنو د نورو وهمونو ګمانونو اشتباه پکې راځي، اشتباه پیدا کوي، غلطې معنی وهم او ګمان پکې، نو د هغې نه هم شریعت منع کړي، داسې الفاظ به نه استعمالوي. څلورم نمبر په دې کې نهی ده عن التشبه بالکفار فی اقوالهم و افعالهم، د کافرانو سره د هغوی په اقوالو او د هغوی په افعالو کې د مشابهت کولو نه منع ذکر ده. نو ابن کثیر رحمه الله لیکلی دی وی والغرض ان الله تعالی نهى المؤمنین عن مشابهت الکافرین قولا و فعلا، وی مقصد د آیت مبارکه دا دی چې الله رب العالمین ایمان والا په خبرو کارونو کې د کافرانو د مشابهت نه منع کوي، او مسلمان دې ته وایي چې د هغه خبرې، د هغه اعمال، د هغه وړه کړه وغیره چې څومره معاشره کې، نو هغه به د کافرانو سره مشابه نه وي، د عمل به په کنټرول کې، او خبرې به د شریعت د حدودو دننه نه وي. دا بیا وروسته م انشاءالله راشي. بهرحال د دې نه منع راغلې ده، او دا به وروستو راشي بیا په ګڼو ځینو کې چې هر هغه لفظ چې د هغې یوه ښه معنا ده او بل یې بده معنا ده، دواړې دي، نو هغه لفظ به پرېږدي، او داسې لفظ به استعمالی چې هغه بلکل فایق، دا وهم پکې نه وي، احتمال پکې نه وي، او دا شکوک او شبهات پکې نه وي، دا اشتباه دا څیزونه چې دا پکې نه راځي، نو د دې نه به ځان ساتي. لکه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تاسو موایي هغه خبرې چې بیانوي ستاسو ژبې دروغ لره چې دا حلال دی او دا حرام دی، ځکه دا چې دي نو په دې کې د الله رب العالمین بې ادبي ده او په هغه باندې دروغ تړلی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې تاسو موایي چې یا خیبة الدهر، مطلب یې دا دی چې زمانې ته به کنځل نه کوئ،
ځکه وایي دا خو په اصل کې الله رب العالمین ته بد رد ویل دي. او دغه رنګې نورو الفاظو نه من راغلي د ګڼو نه، خو دا ټول هغه الفاظ دي چې په هغې کې وهمونه راځي د قشان دي. نو د دې نه شریعت منع کوي سړی به ترې ځان ساتي. او وقول انظرنا مطلب یې دا دی چې د راعینا په ځای باندې تاسو انظرنا لفظ استعمال کوي چې د دې نه بیا کافران غلط مطلب دا نشي اغستی. او بیا دا ضروري نه ده چې صرف په یو ټیم کې یو بنده ته متوجه کې او صرف انظرنا به وی او د دې په ځای باندې بل صحیح لفظ نشي استعمالولی. خو انظرنا یې په طریقه د مثال باندې راوړو او مقصد یې دا دی چې تاسو داسې الفاظ استعمالوئ چې داسې الفاظو استعمال تاسو وکئ چې په هغې کې وهم نه وي، په هغې کې نورې معناګانې غلطې معناګانې او خرابې معناګانې دا پرتې نه وي. نو تاسو داسې استعمال تاسو وکئ. نو اگر که د انظرنا په ځای باندې بیا بل لفظ وي وقولو، یعنی کله چې ستاسو ضرورت راشي نو بیا انظرنا لفظ استعمالوئ او اسې بغیر د ضرورت نه دا مه وایئ. انظرنا نظر چې دی نو یا په معنا د تاخیر او مهلت سره دی، یعنی موږ ته په خبرو کې لږ انتظار وکړه چې موږ په خبره باندې پوه شو. کله کله یو استاذ یې هغه ډېر زر زر خبرې کوي، یا شاګردانو کې داسې چې هغه خو لیکل کولی شي او پوهیږي په خبره باندې او ځان سره یې محفوظه کړي. خو په دې کې بعضې طالب العلمان داسې چې هغه دا زر زر نشي، نو هغه ته به یو پیره دوه وی بار بار به وی او کم انداز کې چې ویلی کېږي چې لږ سلو ویلی شي چې شاګردان پې پوه شي. نو د انظرنا معنی دا ده چې موږ ته لږ انتظار وکړه چې موږ په خبره باندې پوه شو. او یا نظر په معنا د فکر او د توجه سره دی، یعنی موږ لم لږه توجه راکړه. ای اقبل علینا وانظر الینا، موږ ته مخ راواړوه او زموږ طرف ته وګوره. اقبل علینا وانظر الینا. علامه ماوردی رحمه الله دا لیکلي دي. بیا واسمعو، نو دا واسمعو د انظرنا نه وروستو یې دا ذکر وکړو. په دې کې د الله رب العالمین مقصد دا دی چې ادب ورکوي چې تاسو اول نه خبرې ته ښه غوږ دی او د خپل غوږونه د نور شغل نه د نورو مصروفیاتو نه وزګار کوي. نو د اول نه چې ښه غوږ دی نو ستاسو به د انظرنا د لفظ ته سره ضرورت نه راځي. او چې کله بې سوچئ بې فکرئ او نورو څیزونو ته یې خیالي او په یو خبره باندې پوه نه شي، نو بیا به خامخا دې ته ضرورت راځي. نو په کلاس کې متوجه اوسېدل پکار دي. زموږ دا درس شروع وي نو تاسو متوجه اوسېږئ او په دې کې اخوا دېخوا کتل، د ماشومانو سره مشغولېدل او یا پکې داسې نور موبایل هم بندوئ چې تاسو ته پکې رنګونه هم نه راځي. موبایل به بند ساتئ، ماشومان به خپل کنټرول ساتئ، داسې اخوا دېخوا خبرې به پکې نه کوئ. هسې نه په کور کې زنانه ناستي او چرګان هم پکې شړي او دلته یې پکې قرآن ته طرف ته غوږ هم ایښودی وایي چې زه ترجمې کلاس کې ناست یم او چې هلته چرګان اخوا دېخوا ګرځي نو هغې ته هم پکې اواز وکړي، کشې ورته ووایي. نو چې هلته چرګان هم شړي او ماشومان هم پکې قلاروي نو بیا به څه ترجمه زده کړي. نو ځان سره به خپل رجسټر رالی چې څوک لیکل کولی شي، ځان سره خپل قلم رالی او لیکل کوئ چې دا کمې خبرې ویلی کېږي دا ولیکئ. نو که ته روزانه یوه خبره هم لیکې نو څه وخت پس به تا په سوونو خبرې جمع کړي او که تکړی ډېرې لیکلی شي نو بیا خو ډېره ګټه ده. خو که څوک بلکل لیکل نشي کولی نو چې توجه سره خو غوږ کېږي، ذهن کې لیکل کېږي، زړه کې لیکل کېږي، نو دا هلته محفوظ شي. نو الله رب العالمین والله ادب ورکوي چې واسمعو او دا یې د انظرنا نه وروستو راوړو. په دې کې دغه ادب ورکول مقصد دی چې د اول نه خبرې ته غوږ دی او خپل ځان د نورو شغلونو نه ځان وزګار کوي. او بل دا دی چې ګورئ د قرآن کریم د دې درس دوران کې ملایک هم ستاسو سره ناستي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ملایک راځي نو هغوی هم تا ته ګوري، نو چې ډېر زیات لحاظ او خیال موږ وساتو.
او دویمه دا ده چې د سمع نه مراد قبولیت او اطاعت دی. یعنی واسمعو، تاسو دا خبره قبوله کوي او تاسو تابعداري وکئ او په دې خبره باندې عمل وکئ، په دې باندې تاسو عمل وکئ. صرف انظر ناول مقصد نه دی، بلکې د دې پسې په خبره باندې عمل کول ضروری دی، په خلاف د یهودیانو چې هغوی به راعنا ووې او سمعنا به ووې او بیا به ورپسې عصوینا وې او دغه رنګې راعنا به ووې، خو په هغې باندې بیا د هغوی عمل کول خو نه و، اطاعت او تابعداري په هغوی کې نه وه، بلکې عمل به د دوی د دعوې او د خولې د خبرې خلاف. او یا دریم مطلب دا دی چې دا خطاب ما تاسو ته وکړو نو دا قبول کوئ او دغه رنګې په آینده کې د الله رب العالمین د احکامو قبولیت کوئ. نو دریم مطلب یې دا شو وللکافرین عذاب علیم. نو د واسمعو درې مطلبونه بیان شو. لکه یو منګه دا ویل چې په دې کې الله رب العالمین ادب ورکوي، مقصد پکې ادب ورکول دی چې تاسو د اول نه خبرې ته خو غوږ کیدئ او ځان په نورو څیزونو کې مه مشغوله کوئ، ځان ورته ښه وزګار کوئ، ښه په توجه باندې. او دا خو عام حکم هم دی. سورة انفال کې الله رب العالمین فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. کله چې قرآن لوستلی شي نو تاسو غوږ کیدئ دې ته او چپ شئ، لعلکم ترحمون. نو تاسو بیا د الله د طرفه به رحم په تاسو باندې وشي. د الله طرفه رحم سره چې د عمل توفیق به الله درکړي، ذهن به دې کولاو شي، زده کړه به ته وکړي. او ډیرو غیر مسلمو قرآن ته غوږ ایښودی دی نو الله رب العالمین ورته ایمان نصیب کړی دی. سورة احقاف کې به راشي پیغمبر علیه السلام په بطن نخله کې په مونځ باندې ولاړ دی، پیریان رالل قرآن یې واورېدو. الله رب العالمین فرمایي وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. الله رب العالمین فرمایي او هغه وخت هم یاد که کله چې موږ راوګرځول ستا طرف ته یو ډله د پیریانو، نو کله چې هغوی حاضر شو نو ویل چپ شئ، غوږ کیدئ، دې قرآن ته غوږ کیدئ، دا واورئ. نو چې کله وی تلاوت پوره شو دې ټولو ایمان راوړو او بیا لاړل خپل قوم طرف ته، هغوی ته دعوت ورکوي، خپل قوم ته دعوت چلی، قوم ته دعوت چلاو، ښه صرف اورېدل نه و، هغوی بیا دعوت چلاو او سی ویل یا قومنا اجیبوا داعی الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. د دې داعی خبره ومنئ، دا د الله د طرف ته چې څوک تاسو له دعوت درکوي نو د خبره ومنئ او ایمان پرې راوړئ. وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم، ګناهونه به معاف شي، ویجرکم من عذاب علیم، او الله به درله پناه درکړي د هغه دردناک عذاب نه. ومن لا یجب داعی الله فلیس بمعجز فی الارض وليس له من دونه اولیاء. او چا چې هم د دې داعي خبره ونه منله نو ګورې الله رب العالمین نشي عاجزه کولی. وليس بمعجز فی الارض وليس له من دونه اولیاء، او د الله نه علاوه بل څوک دوست هم نشته چې بچي کی. نو بهرحال د قرآن کریم د اورېدلو په ټیم کې غوږ ایښودل دا ډېره ضروري خبره ده، او بیا د دې دعوت چلول او نورو ته دا رسول. دویم نمبر د سمع نه مراد قبولیت او اطاعت دی، یعنی خبره باندې عمل وکئ، صرف په عنصر نه باندې کار نه کیږي بلکې په دې پسې ور روان شئ. او د یهودو دا خوی د ځان نه وباسئ. د یهودو خوی څه دی چې هغوی راعنا ووایي نو اطاعت پکې نه وي، او چې سمعنا ووایي نو بیا ورپسې وروستو عصوینا وایي. او یای مطلب دا دی چې دا کم خطاب می تاسو ته وکړو دا قبول کوئ او دغه شان پاینده کې هم د احکامو قبولیت کوئ. وللکافرین عذاب علیم. الله رب العالمین فرمایي د کافرانو دپاره عذاب دی دردناک.
نو په دې کې ګوره د دې یهودیانو رد دی چې دا خلک د راعنا لفظ استعمالی او دا غلط استعمالی غلط مطلب تیری خندا کوي په د الله په پیغمبر پسې نو دا په دې باندې کافر شو نو کافر شو په دې باندې نو څوک هم چې ادنا بې ادبي کوي ګوره دا ادب یو ډېر بهترین شی دی خو دې زمانه کې په بعضې طلباو کې ادب ډېر کمی ادب دې ته وایي چې خبرې مې انتهایي په شرافت باندې وکړي هغې کې چا سپکاوی ونه کړي خاص کر د استاز او یا خاص کر د یو مشر چې د هغه پکې بې ادبي ونه شي نو دا ماده په ځان کې پیدا کول پکار دي او دا ډېر اوچت صفت دی الله دې په من کې راولي خو د پیغمبر علیه السلام بې ادبي خو داسې ده چې په هغې باندې خو انسان کوپر ته رسي او کافر شو د عام استاز بې ادبي وشوه یا د یو مشر نو سړی به د ګناه په درجه کې خو د پیغمبر علیه السلام بې ادبي خو ډېر لویه وه نو چې دوی دا کار وکړو نو الله به له دردناک عذاب ورکړي عذاب علیم وایي دا د منافقانو دپاره دی خو دلته د کافرانو دپاره ذکر وکړو ځکه چې دوی هم د منافقانو کار وکړو ظاهر کې لفظ صحیح استعمالی او دننه پکې غلط مطلب پکې دننه پروت دی دغه رنګې نور هم په دې کې ګڼ اقوال دا شته دی وللکافرین عذاب علیم الله رب العالمین فرمایي د کافرانو دپاره دردناک عذاب دی ما یود الذین کفروا 105 نمبر آیت مبارکه په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین مسلمانانو سره د یهودیانو سخت حسد او دشمنی کینه بغض دا یې بیان کړی دی او دا د الله مهرباني ده چې موږ ته خپل دشمن هم ښیي او د هغه د زړه رازونه هم راته راښکاره کړي او ګوره وایي دا یهود دا نه غواړي چې په تاسو باندې څه خیر نازل شي او قرآن او وحی در باندې نازل شي او دا د دې دپاره بیانوي چې د کافرانو سره ګوره تعلق مه ساتئ خپل تعلق ورسره کټ کوئ او د الله رب العالمین شکر ادا کوئ چې دوی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې د اسلام په شان او د اسلام په شکل کې یو عظیم نعمت ورکو او هغه د کافرانو د منافقانو په زړه کې داسې یو ازغی وګرځېدو بهرحال دې آیت مبارکه کې د هغه مخکې حکم دپاره 2 علتونه ذکر کوي اول نمبر دا دی چې دوی تاسو سره ډېر بغض او دشمني په زړه کې ساتي په ظاهره به سره ښه ښیي خندا به یې په مخ باندې او په شونډو باندې او تاسو به ډېر نرم نرمي او دا خوی چې دی مخکې موږ ویلي پیغمبر علیه السلام فرمایي لتتبعن سنن من کان قبلکم چې د دې یهودو هغه کم بد صفتونه نو هغه به دې امت په دې خلکو کې مراشي شبرن بې شبرن او زراعن بې زراعن چې بالکل به لویش په لویش او ګز په ګز څنګه چې په هغوی کې وداسې او په دوی کې مراشي نو ډېر خلک دې زمانه کې هم شته تا ته به خاندي او چې کله درته وخاندي خبرې به هم در سره ډېرې نرمې وکړي ته به وایې چې بس دا خو زما ډېر غټ خیرخوا دی او دا خو ډېر ښه سړی دی خو زړه کې یې ګورې داسې د پنډونو خیرې پراته وي په پنډونو باندې او تاله به ګوري چې په کم ځای کې تاله ټک درکړي په کم ځای کې تاله نقصان درکړي او په کم ځای کې ستا خلاف چې سی په وسه کېږي نو هغه در سره کوي خو الله نه به حفاظت سوال کوي نو دې کې خو یو دا ده چې یو خو تاسو سره د دوی سخته بغض او حسد در سره کوي او دویم نمبر چې په تاسو باندې الله رب العالمین خاص انعامات کړي دي نو د دې شکر ادا کوي او د کافرانو سره ځان مه یو شان کوئ ستاسو د هغې د مشابهت سره څه کار دی دویمه دا ده مخکې دا بیان وشو چې دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد رد و یو ضرر وله ورکوي نو د دې سبب څه دی د دې سبب هغه حسد دی چې هغه حسد په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین ذکر کړی دی نو ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب نه یهود او نصارا شو وللمشرکین عام مشرکان د عربو او د عجمو ستاسو په دې وحی باندې او ستاسو په دې پیغمبر باندې او ستاسو په دې قرآن باندې خوشحاله نه دي
او دا المشرکین عطف کړی دی په اهلی کتابو باندې او دا الله چې د نفي د تاکید دپاره دی او مطلب د دې دا دی چې کافران دوه قسمه دي یو اهلی کتابونه دي او بل مشرکانونه یعنی عام مشرکان د بوتانو عبادت کوونکي یا دا چې دا عطف د صفت دی په صفت باندې یعنی کم اهلی کتاب چې کافران او مشرکان دي کم اهلی کتاب چې کافران او مشرکان دي نو دا عطف د صفت بشي په صفت باندې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو اخرج المشرکین من جزیرة العرب مشرکان یعنی یهودیان نو دلته ګوره دا یهود چې نو دا مشرکان مو بس نو یا د مشرکان نه مراد عام مشرکان دي چې هغه اهلی کتاب نه و که عربو کې دي او که عجمو کې دي او یا دا د مخکې د عطف د صفت دی په صفت باندې نو او دا په احادیثو مبارکو کې یهودو ته مشرکان ویلی شوي نو اخرج المشرکین من جزیرة العرب برحال دا اولنۍ وجه چې ده نو دا ډېره ظاهره ده ځکه چې یهود او مشرکان دواړه حسد کوونکي وو بیا شان نزول د دې آیت مبارک وی په دې مسلمانانو کې بعضې مسلمانان داسې وو چې په دې یهودیانو کې دوی کوم حلفا وو قسمونه ورسره کړي معاهدې شوي هغوی ته بیا د ایمان دعوت ورکاو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړئ نو دوی به ورته جواب کې ویل چې تاسو موږ د کوم څیز دعوت راکوئ نو دا خو غوره نه دی وایي موږ چې په کوم دین باندې روان یو نو دا غوره دی زموږ د دین نه ستاسو دین غوره نه دی او بیا داسې مو ویل وایي ارمان دی که دا غوره وی نو موږ بیا تابعداري کړی وی او دا خبره د بغض او د حسد د وجې نه کوله چې دا وحی او د الله د طرفه د احکام راتلل او دا ښایسته پیغمبر او ښایسته شریعت دی په دوی باندې نه سود کېدو نو الله رب العالمین خبر ورکوي ایمان والاو ته چې د دې یهودیانو مشرکانو نه بیدار شئ دوی در سره ګورئ حسد کوي من خیر من ربکم په تاسو باندې چې کم خیر نازلیږي که دنیوي او که د آخرتي وحی وي او که د دین کومه مسله نو دوی پې خفه کیږي نو ځکه اعتراضونه کوي او کله وایي دین خراب دی کله وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او کله وایي چې د سلیمان علیه السلام بېعزتي کوي برحال دا ټول دی لګیا دي دا کارونه کوي د خیر نه مراد څه دی من خیر من ربکم د دې نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نبوت وحی او قرآن دا ټول تی مراد دی ټولو ته خیر شامل دی او دنیوي او اخروي فایدو تم شامل دی ځکه د مؤمنانو په هر یو حالت باندې کافرانو له حسد ورځي غوسه کیږي په دې باندې لکه سورة آل عمران کې راغلی دي چې ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر وی دا یهود دا خوخی چې تاسو په مشقت کې پریوځئ او په تکلیف کې پریوځئ مسلمانان خوشحاله نه دي خو خدای په تکلیف کې خوښ دي او قد بدت البغضاء من افواههم بغض وی د خولو نه ښکاره شوی دی وما تخفي صدورهم اکبر هغه چې دوی سینې پټوي نو خو بیا ډېر لوی دي ګورئ په سینو کې خو ورته سم داسې دي چې سیاسي چوکونه در باندې ولګوي او قتل هم کیسه در نه وباسي خو وسې نه رسي دا سوره آل عمران 120 نمبر آیت مبارکه کې ذکر او سوره نساء یو کم نوی کې برایش الله رب العالمین فرمایي ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء دوی دا خوښوي چې تاسو کفر وکئ څنګه چې دوی کفر کړی دی نو تاسو دوی به برابر شي بیا الله رب العالمین فرمایي والله یختص برحمته من یشاء الله رب العالمین خاص کوي د خپل رحمت چې نبوت دی هغه چاته چې وی غواړي اوس الله رب العالمین رحمتونه چاله ورکړي دي چا پسې خاص کړي په جبریل پسې په میکائیل پسې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او په سلیمان علیه السلام پسې په دې ټولو پسې دا خاص دي خیر دې ټولو ته دا شامل دی
او یهود چې دي نو هغوی په دې باندې اعتراضونه کوي او دا د مخکې نه د مخکې حکم دپاره دا علت دی. مطلب یې دا دی چې هر کله الله رب العالمین تاسو په رحمت څخه خاص کړي یی نو بیا د کافرانو سره ولې مشابهت کوئ. اوس د رحمت مستاقات کم دي نو د رحمت نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت دی. دا د علی رضی الله عنه قول او ابن عباس رضی الله عنه وی د رحمت نه مراد اسلام او هدایت دی. او چا پکې دام ویلی دی او قول دی په قیله سره چې دا آیت معنی دا ده چې الله رب العالمین به انبیا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې را لیږل. نو هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راولیږو نو یهودیان په دې خبره باندې خپو. دا خبره ورته خوښه نه شوه نو زه دې شروع کړو. نو الله رب العالمین دا آیت مبارکه نازل کو او مشرکانو ته په دې وجه باندې خوښ ښکاره نه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته د ګمراهۍ نسبتونه وکړل او د هغوی د الهه و عیبونه بیان کړل چې دا هیڅ نشي کولی او داسې واضحه بیان ته ډېر سخت ضرورت هم و دې نه بغیر کار نه کېدو. معالم التنزیل دا ذکر کړي د علامه بغوی رحمه الله. او د رحمت کې دنیاوي فواید کم دي نو غنیمتونه، فتح، نصرت، د خپلو ملګرو ډېرېدل دا ټول پکې داخل دي. نو والله یختص برحمته من یشاء. من یشاء په دې کې اشاره ده چې الله رب العالمین باندې هیڅ یو څیز هم واجب نه دی او د چا حق پرې نشته، خو چې هغه په چا باندې رحم کوي نو هغه به خالص د هغه احساني او په حکمت باندې به دا بنایي. والله ذو الفضل العظیم. دې ته اشاره ده چې د الله رب العالمین مهرباني ګوره ډېره لویه ده او علم هم ورسره زیات دی. نو چې څوک یې مستحق نو الله رب العالمین یې هغه له ورکوي. او دام ضروري نه ده چې په چا باندې مخکې احسان وکړو نو د هغه نه علاوه بیا په بل چا باندې احسان نه کوي. دام ضروري نه ده. بهرحال دا خو د دې آیت مبارکه د هغه الفاظ وضاحتو او لفظي ترجمه چې مخکې بیان شو شانی نزول وی چې هغه موږ بیان کړي. دوباره تاسو لفظي ترجمې ته ګورئ. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تقولوا تاسو موای راعنا، د راعنا دا لفظ موای، وقولوا تاسو وای انظرنا، د انظرنا ټکی وای موږ ته وګوره او راعنا معنی ده زموږ لږ لحاظ وکړه مخکې بیان وشو. واسمعوا او ښه واورئ، خبره قبوله کوئ، غوږ کیدئ. وللکافرین او د کافرانو دپاره عذاب علیم، دردناک عذاب دی. ما یود الذین کفروا، نه خوښئ کافر. کم کافر؟ کم چې د اهل کتابونه دي او د مشرکانو نه. من اهل الكتاب، د اهل کتابونه، وللمشرکین. نو معنی داسې ده ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب، د اهل کتابو کې چې کم کافر دي نو دویم نه خوښئ. وللمشرکین، او دا کم مشرکان چې دي نو دویم نه خوښئ. ان دا خبره ینزل علیکم چې نازل کړی شي په تاسو باندې من خیر څه خیر، من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه. والله الله رب العالمین یختصو خاص کوي برحمته په خپل رحمت سره من هغه څوک یشاء چې الله رب العالمین وغواړي، چاله چې الله رب العالمین وغواړي. والله الله رب العالمین ذو الفضل العظیم، خاوند د لوی فضل دی، د لوی مهربانۍ دی. په دې ځای باندې زموږ نننی درس اختتام ته رسي. دعا وکئ. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله ستا د کتاب، ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پویه موږ له راک. الله د عمل توفیق پرې راکړه، نورو ته یې د رسولو توفیق موږ له راکړه او ستا د دین خادمان هم الله جوړ کړه. زړونه هم پرې الله صفا
مشکلات او پریشانونو مسات او ګناهونه الله معاف ک. زمونږ چې څومره اوریدونکي دي الله ټول مشکلات حل کا، پریشانی یې ختم کا، د بیمارونو وسات. الله زمونږ مردگان وبخه او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې کامیاب کړه، ذلت او رسوایی نم پکې وسات. او الله د حوض کوثر وبم ستاد حبیب د لاسونه نصیب کو. په آخره کې الله دا کلمه په جبه ک چې لا اله الا الله محمد رسول الله.